أنت العليم الحكيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مخکې آیتونو کې الله رب العزت د یهودو یو اعتراض ذکر کړی و، د هغې جواب کړی و. په دې طریقې سره يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، دا خلق چې دي یهود او نصارا چې دي، ای پیغمبره تا نه د دې خبرې تپوس کوي چې یا دا میاشت غټېدو او وړه کېدو کې څه حکمت دی. اصل کې د یهودو کار دا و چې دوی به نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې بې ځای اعتراضونه وکول او دې دپاره یې کولو چې یا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسېږي او تنګ شي. مقصد یې دا و. نو الله رب العزت دې جواب وکړ په حکیمانه طریقې سره چې یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج، دا د وختونو معلومېدو دپاره دي. او بل دا یو بد صفت د یهودو هم ذکر کوي، کله دیو حج ته لاړ شي یا بل څه کار یې دې پسې وځي نو بیا کورونو ته دروازې به نه رسي، دې دپاره چې دا سپیره ګڼي. حج ته لاړ شي دې دپاره بیا په دې دروازې نه نوځي، یاره دې به موږ ګنهګار وتون نو اوس موږ په دې دروازې به نه نوځو څه ټایمه پورې. نو بیا به کور څټ طرف نه به دروازه بل څه د سیسټم صاحب راواخیستل یا به بله دروازه وبستل، نو بیا به کور ته به څټ طرف نه راتلل. نو الله تعالی په دوی د دې طریقې باندې رد وکړه او دې ته تقوا نه شي ویلی، بلکې تقوا دې ته ویلی شي، نیکي دې ته ویلی شي چې واتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله. صحیح دروازو به راڅو په کور ده، خو تاسو د الله تعالی نه ویلي کوم الله تعالی احکامات دي په هغه کې کمی زیاتې مه کوو. دې نه یاد کې یو مسله اهمه ذکر کوي چې هغه ته مسله جهاد ویلی شي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الله رب العزت دی آیات کې امر کوي دې خبرې والا چې ای خلکو تاسو وجنګئ و د دغو خلکو سره لکه څرنګه دوی جنګ کوي تاسو سره، تاسو هم د الله تعالی په لاره کې جهاد وکړو دوی سره. دې آیات مخکې سره سره به مخکې آیتونه مسایل او نو د روژې والا او د حج والا او همدارنګې زکات والا کې ذکر شو، او بیا ورپسې د یهودو اعتراض ذکر کړه، د هغه جواب یې وکړه، نیکي طریقې وکړه چې نیکي څه ته ویلی شي، تقوا څه ته ویلی شي. نو بیا دا بعد کې پسې دغه مسله د جهاد ور راوړه. مفسرین ذکر کوي د دې مخکې سره ربط دا دی چې مخکې ویلو واتقوا الله، الله تعالی نه وویرېږو، یا دا چې مخکې ذکر کوم چې کوم احکامات دا کې څوک نه مني نو وقاتلوهم، نو دوی سره تاسو جنګ وکړو. کوم خلک چې د الله تعالی نه ویرېږي نه د الله تعالی په احکاماتو کې، د الله تعالی په حکمونو کې د مخکې کوم بیان وشو دې کې څوک کمی زیاتې کوي نو دوی سره تاسو جنګ وکړو. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. ګوره دا دین چې دی او دا قرآن کریم چې دی یو جامع او مانع دین دی، یو مانع جامع کتاب دی. په دې طریقې سره وګوره دې آیات کې مفسرین ذکر کوي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. دوی لکه څرنګه تاسو سره جنګ کوي جهاد کوي نو همدارنګې تاسو دوی سره جهاد وکړو، دوی سره وجنګېږو د الله تعالی په لاره کې، خو ولا تعتدوا تاسو زیاتی مه کوو. مفسرین ذکر کوي ولا تعتدوا مطلب دا دی چې کوم خلک لکه کې مشرکینو کې هغه خلک چې هغه تاسو سره جهاد نه کوي، د جهاد اسباب هغه نه تیاري. مطلب چې لکه هغه کې بوډاګان شو، ښځې شولې یا ماشومان شولو، نو دوی د تاسو څه مه او یو هغه کسان وي چې هغه د جهاد دپاره بلکل تاسو په خلاف مشورې وغیره نه ورکوي، نو هغو یار اخلاص څخه کوه، هغو ته څه مه تاسو. وګوره دغه دین چې دی خلک هېڅ یاره دغه دین چې مسلمانانو دین دا وحشیانه دی، دې کې دهشتګردي دی، کوم ځای کې دهشتګردي دی. وګوره یو داسې دین دی، نرم دین دی چې دغه د اودس څه کوي، د سمندر په غاړې ناست دی اودس کوي، د درو زره نه تاسو زیات مخ ووینځل دی ته هم اسراف وي. بیا دغه دین څرنګه سخت دین شو، څرنګه د وحشیانه دین شو.
نه ورکې موږ دین چې ډېر ښایسته او ډېر برابر او نرم دین دی، نه ورکې زور شته دی، نه ورکې جبر شته دی، لا اکراه فی الدین، او همدارنګې نه ورکې سختي شته دی. چې څوک هم د الله تعالی احکامات مني هغه سړی دنیا کې هم کامیاب دی، آخرت کې هم کامیاب دی. نو هغو خلکو ته پوښتنه چې هغو ژوند څرنګه ښایسته طریقې سره برابر دی. خو کمی ټول څه دی مو تاسو کې چې مو تاسو خپل عمل نه وي برابر، نو ځکه مو تاسو ته ورځې په ورځې مسایل څه دي دا سخته رسي. ځکه مفسرین ذکر کوي چې ولا تعتدوا مطلب هم همدا یو دی. ان الله لا يحب المعتدين، الله تعالی محبت هم نه کوي حد نه تجاوز کوونکو سره. د الله تعالی کوم احکامات دي هغه نه څوک تجاوز کوي، هغه نه زیاتې کوي، نو داسې خلک بیا الله تعالی نه خوښوي. نو د مور دین چې د دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ډېر نرم او ډېر جامع ډېر مانع دی. نور کې زیاتې شته دی، نور کې کمې شته دی، نور کې سختي شته دی، بلکې څوک هم د دین په لاره باندې روان وي هغه همیشه دپاره خوشحال وي، هغه روح مخ د تر او تازه وي هر ټایم باندې. الله تعالی د متخصصي دین باندې روان کړي. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، تاسو جنگ وکړو د الله تعالی په لاره کې یا جهاد وکړو د الله تعالی په لاره کې د او خلکو سره یقاتلونکم چې دوی جنگ کوي د تاسو سره، ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مه کوو، ان الله لا يحب المعتدين، یقینا الله تعالی محبت نه کوي یا نه خوښوي الله تعالی زیاتې کوونکي خلک.